چې کله الله جل جلاله فرشتي او ابلیس علیه اللعنه دوی ته وویل دا حکم یې وکړي چې اسجدوا لآدم اے ملائکو او اے ابلیس و آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټولو فرشتو د الله جل جلاله د حکم مطابق و آدم علیه السلام ته سجده وکړه خو لیکن ابلیس علیه اللعنه سجده نه وکړه نو د دې یو حکم د نه منلو په وجه باندې شیطان لعن تر قیامت پورې د الله جل جلاله د لعنت او غضب مستحق وګرځیدي نو اوس چې کوم انسان ته په هر ورځ کې 15 واره د الله جل جلاله دا حکم متوجه وي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعين چې ایز ما بندگانو اقامت د لمانځه وکړي لمونځ برپایه کوي لمونځ وکړي لمونځ مه قضا کوئ وخت د زکات چې راسي زکات ورکوئ وارکعوا مع الراکعين جمهور علما دا فرمایي د دې آیات څخه د جماعت لمونځ دی واجب وارکعوا مع الراکعين کم څوک چې رکوع کوي دغه سره رکوع وکړي نو چې یو انسان ته دغه خطاب د الله جل جلاله په ورځ کې 15 واره متوجي او بیا دا انسان د دغه قول نافرمانی کوي نو دا انسان بیا سال دا نو دا یو آیات نه دی دا غرانګه په ټوله قران مجید کې 900 ځای صراحتا او اشارتا د منځ تذکرہ شوی ده 900 ځای په ټوله قران مجید کې 900 واره د منځ تذکرہ شوی ده لیکن چې کوم انسان بیا هم د الله جل جلاله د دې حکم فرمانبرداري نه کوي نو دا خو تلمر ظاهره خبره ده چې تباه دی برباد دی هلاک دی او دنیا او آخرت به تباهي خدای تعالی دې موږ ټول د دا رقم حالات سو وساتي د دا رقم انسانانو مې دې الله جل جلاله وساتي خدای یو خبره ز بار بار په بیاناتو کې کوم چې لمنځ به هغه څوک قضا کوي چې په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د عذاب تاب لري الیاذ بالله یا په جهنم کې د اتیا کاله تاب لري نو هغه سړی بل منځ قضا کوي هغه بدل منځ پکې کې نه کنه ورنه چې کم څوک د جهنم تاب نه لري الله تعالی دې موږ ټول وساتي یا د الله جل جلاله په مخ کې د شرمندګۍ تاب نه لري هغه څوک بیا منځ نه قضا کوي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم